نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. محترم سامعین اوریدونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ هغه طریقې او مسایل د مانځه لپاره بیانو کوم چې ډېرې اهمي طریقې دي او ډېر خلک د هغې نه ناخبره دی، لیکن عام خلک پرېږده، خواص هم په دې کې داخل دي. نو د اوسه پورې موږ هغه مسایل بیانول کوم چې د مانځه سره متعلق دي او د مانځه د هغه مانځه چې کله امام ولاړ او مقتدي راشي، یعنې مسبوق راشي، دی به په کومې طریقې سره د امام سره شاملېږي. محترمو، موږ د دې اوسه پورې د ماښام د مانځه پورې رسېدلي یو، یعنې سحر، ماسپښین او د مازدیګر او د ماسوتن مسایل د مانځه هغه موږ ذکر کړي. وجه دا ده چې موږ په دې طریقې سره دا ذکر کوو چې د سحر او د جمعې او د عیدینو، یعنې د وړوکي اختر او د لوی اختر، دا دوه رکعاته لمونځ دی، نو هغه موږ اول بیان کړي دي. ځکه چې کوم مسایل 2 رکعتیز دي نو هغه جدا مسایل دي، او کوم چې 4 رکعتیز دي یعنې 4 رکعاته لمونځ دی، لکه د ماسپښین او د مازدیګر او د ماسخوتن، نو د هغې مسایل موږ ځان له بیان کړي دي په بهترین انداز سره، چې ځکه د ماسپښین او د مازدیګر او د ماسخوتن 4 رکعاته لمونځ دي. نو په دې 4 واړو کې د دې حکم یو دی چې په اول رکعت کې څنګه شاملېدو طریقه ده، په دویم کې د شاملېدو طریقه سره د امام سره، په دریم کې د امام سره د شاملېدو طریقه سره، په 4م رکعت کې د شاملېدو طریقه سره. نو اوسنۍ موضوع زموږ په دې باندې ده. د دې نه مخکې ویډیو چې وه هغه د ماښام په 2م رکعت کې د شاملېدو طریقه څه وه د امام سره، نو هغه مخکې بیان شوي دی د دې ویډیو نه. او اوسنۍ موضوع، نننۍ موضوع زموږ په دې باندې ده چې کله د ماښام لمونځ کېږي او مقتدي یا مسبوق راشي، د امام سره په 3م رکعت کې شامل شي، یعنې د ماښام په 3م رکعت کې د شاملېدو طریقه سره. محترمو، کله چې امام 3 رکعاته لمونځ کوي، په دې 3 رکعاتو کې لکه مخکې په دې مخکینۍ ویډیو کې موږ ویلي ده چې دا حکم د ویتر هم کېدی شي، ځکه هغه هم 3 رکعاتې. نو کله چې امام 3 رکعاتیز لمونځ کوي او مقتدي مسبوق راشي او د امام سره په 3م رکعت کې شامل شي، نو 1 رکعت د امام سره ادا شو، ځکه چې 3مې رکعت د امام سره وکړو او اولنې او 2مې رکعت د ده نه بچ پاتې شو او هغه ته بچ شو او هغه یې ادا نه کړو. نو اوس په دې دا 2 رکعتونه کوم چې د ده نه پاتې شوي دي، دا به دی په کومه طریقې سره کوي. محترم مسلمانانو، نو کله چې امام سلام وګرځوي، د امام لمونځ پوره شي او مقتدي یعنې مسبوق ته 2 رکعاته لمونځ پاتې، ځکه د امام سره 1 رکعت لمونځ کړی، نو مسبوق به پاسي د سلام ګرځولو نه وروستو، د امام د سلام ګرځولو نه وروستو به دی پاسي او اول به ثنا ووایي، ثنا سبحانک اللهم، دا به تاسو له درځي. بیا به تعوذ تسمیه یعنې اعوذ بالله او بسم الله به ووایي، بیا به د هغې نه وروستو فاتحه به ووایي، الحمدلله رب العالمین، بیا آمین به ووایي او د دې سره به د صورت میلاو کی. بیا به د هغې نه وروستو هر یو صورت چې هغه به میلاو کی، رکوع به وکړي او بیا به سجدې 2 سجدې به وکړي، قیده به وکړي او صرف به تشهد ووایي، ځکه چې د هر 2 رکعاتو نه وروستو تشهد دی، ځکه چې د هر 2 رکعاتو نه وروستو انسان له پکار دی تشهد ووایي. حدیثو کې د دې تذکره راغلې ده. د 2م رکعت نه وروستو به دی څه کوي، هغه به داسې کوي. نو د دې طریقې سره به د اولنۍ رکعت به دی په دې طریقې سره پوره کړي. اوس د ده نه چې کوم 2م رکعت پاتې شوی دی، د دې مقتدي یعنې د مسبوق د وروستو راتلونکي سړي چې کوم 2م رکعت دی، به دا په دې طریقې سره کوي چې کله 1 رکعت لکه د امام سره وکړو، سلام د ګرځولو نه وروستو د 1 رکعت وکړو، ثنا، تعوذ، تسمیه، فاتحه، آمین او صورت یې ووي، رکوع سجدې وکړې، قیده یې وکړه، خبره ختمه، 1 رکعت پوره شو. 2م رکعت به دی بیا په دې طریقې سره کوي چې اول به تسمیه ووایي، تسمیه
بسم الله الرحمن الرحیم، بیا به فاتحه وی الحمدلله رب العالمین، آمین به وی او صورت به سره ملاوهی. د هغې نه وروسته به دی رکوع کې دوه سجدې به وکړي، قاعده به ووایي او دغه قاعده کې به بیا تشهد ووایي او درود به ووایي، دعا به ووایي، سلام به ولولي. نو په دې سره به د ده دا دویم رکعت چې کوم د ده نه پاتې شوی هغه به هم پوره شي. دا موږ ځکه وایو چې اوس به تاسو وایي چې تشهد څه ته وایي، درود څه ته وایي، دعا څه ته وایي، سلام څه ته وایي، مسبوق څه ته وایي، مقتدي څه ته وایي. نو دا د ټولو نه په اولنۍ ویډیو کې هغه موږ تاسو ته ایښودې وه چې تاسو هغې ته بیا رجوع کړئ. که کوم کسان په دې نه پوه شوي نو هغه اولنۍ ویډیو ته رجوع وکړئ. په هغې کې موږ تاسو ته دا بیان کړي دي چې کوم ضروري مسایل اصطلاحات دي نو هغې ته رجوع وکړئ. په هغې کې به دا ټول تاسو ته میلاو شي او بالکل په اسانه طریقې سره، په اسان موضوع سره، په اسان ژبې سره، په پښتو زبان کې موږ تاسو ته دا بیانو. او په دې دریم رکعت کې د شاملېدو طریقې کې په دې کې به دا یو خبره ضروري چې په دې کې 3 قسمه التحیات راغلي. یو دا چې د امام سره ته په تحیات باندې کېناستې، امام سلام وګرځو او ته بیا پاڅېدې، یو دغه قاعده شوه او دوه دې ځان له وکړي، ځکه چې د هر 2 رکعاتو نه وروستو قاعده یي نو دغه تا ځان له وکړي، دغه دې ځان له وکړه. او دریم چې کوم ستانه او رکعت قضا شوی دی په هغې کې هم تا یو قاعده وکړه. نو په دې کې 3 التحیات راغلي، څوک به د التحیات وایي، څوک به د قاعدې وایي. نو دا 3 قاعدې به کې راغلي، اوږدې قاعدې. یعنې مطلب دا چې 2 به کې لنډې راغلي ځکه چې یو د 2 رکعاتو نه وروستو او یو د امام سره، او یو به کې اوږده ستا په خپل ځای باندې راغله. او دا مسله در مختار لیکلې ده، جلد نمبر 1 صفحه 86 کې لیکلې ده. محترمو دا واورئ، نورو ته ورسوئ. وما علینا الا البلاغ.